ګرانو کتونکو د جماعت اسلامي اجتماعي عام حوالې سره که مونږ ووایو نو دې ټایم کې د مینار پاکستان نه غیر چاپیره د ټینټونه دي، خیمه بستي جوړه ده او هر قسم سهولت هغه دې ټایم کې په مینار پاکستان په دې ګراوند باندې موجود دی. جمعیت اتحاد العلماء د خیبر پښتونخوا مونږ سره رهنما دی مولانا سمیع الرحمن صاحب، هغې هم د پنډال نه راووتل. نو ما ویل چې دې سره خبره کوم، څه به وایي د اجتماع حوالې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا جماعت اسلامی او تاریخ لري د 1941 نه تر اوسه پورې مسلسل په عالم اسلام کې یو نوم او مقام دی، اگر چې نامې مختلف دي لیکن مقصد او کاز هغه دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینی ریاست جوړ کړو. دا جماعت اسلامی یقینا سید ابو العلا مودودی رحمت الله علیه چې موږ انډرګراوند سفر نه کوو بلکې موږ سفر بخکارو قوم ته موجود وي که په اشارو باندې راتلې نور پاټو ته موږ په اقتدار کوو، لیکن جماعت اسلامی انډرګراوند سفر نه کوي، یو ښکارا میداني سفر کول غواړي او د قوم او د ملت رائے بدلول غواړي چې په قوم او ملت دا وغواړي چې موږ اسلامي ریاست جوړول غواړو او جماعت اسلامي د هغې سرپرستي او سربراهي وکړي. څنګه چې مشران وویل الحمدلله 1800 لږ زموږ قایدین زموږ ایم ان اے ایم پی اے زموږ میئرز په دې وطن کې پاتې شوي او د کرپشن نه پاک دي. زه اکثر دا خبره کوم زموږ د ورکوټي کونسلر نه تر میر او ایم ان اے او ایم پی اے او وزیر پورې د کرپشن نه پاک دي، خو دا څیز د قوم ته رسول دی، د قوم آګاهي ورکول دي چې جماعت اسلامي او داسې تحریک او داسې پارټي ده چې دا د چا پراپرټي نه ده، دا د قوم او د ملت امانت دی زموږ سره او دا امانت په ښه انداز کې هینډ اوور کول موږ غواړو، د حکومت ورکول غواړو، اقتدار دی خلکو ته ورکول غواړو او دغه ارزاني نن تاسو دا پنډال ګورئ دا یوه بستي ده، په دې بستۍ کې هر سهولت میسر دی په کم وسایلو کې. انشاءالله جماعت اسلامي به ټول امت ته بالخصوص پاکستان ته په دې شته وسایلو کې روزګار هم فراهم کوي، ارزاني هم فراهم کوي. خدا قوم ته رسول دی او قوم ته دا یقین پیدا کول دي چې زمونږ مداوا صرف جماعت اسلامي ده، هغه جماعت اسلامي چې سید مودودي رحمه الله دی بنیاد ایښودی او په دې غرض سره چې د هغه قیادت هر 5 سال بعد بدلیږي، نوې قیادت راځي او په دې کې د لاندې کونسلر او ممبر نه تر اخره پورې ټول هغه باصلاحیته خلک دي چې کم خلک د حکومت او د اقتدار جوګه دي او د دې لپاره وبېلي ناس بلکې دا خپل ذمہداري او خپل خدمت ګڼي او د خدمت په جذب سره روان دي. زه امت ته پیغام ورکوم بالخصوص علماء کرام ته چې علماء کرام د دې قوم سره د ملت سره د یکجهتۍ او دې ته د حقایقو د رسول لپاره خپل منبر او محراب استعمال کړي، ځکه چې زموږ لوی اساسه منبر او محراب ده په حیثیت ناظم اعلی خیبر پښتونخوا وسطي. دا زما د پنډال ته د قوم ته د ملت او علماو ته دا گزارش دی چې دا قوم مایوسه کوئ ما د قوم له هغه آواز ورکوي چې د کوم مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم 23 سال محنت کړو، هغه محنت زموږ د علماو ذمہداري ده. العلماء ورثة الانبیاء، دا د انبیاو علماو سره امانت دی او دې علماو ذمہداري دا ده چې جماعت اسلامي پشتیباني وکړي، د جماعت اسلامي مرسته وکړي. نن په دې محفل کې علما راغلي دي د دیګر مکاتب فکر هم هغې ته موږ دعوت ورکړی، دلته حاضر دي، د بریل مکتب فکر، دیوبند مکتب فکر، د اشاعت مکتب فکر یا نور راغلي دي او مطمئن دي. زما دا گزارش دی دغه اطمینان سره د قوم ته د منبر محراب نه د جماعت اسلامي آغاز د جماعت اسلامي مقصد واضح کول دي، د ځان دپاره نه دي، د دې ځپلی شوي قوم دپاره میدان ته راوتي دي او دا ځپلی شوی قوم شته کول غواړي، څه ورکول غواړي او د دې دپاره زموږ ایم ایم اے حکومت کې د جماعت اسلامي برخه چې کومه وه هغې منسټر حافظ اسمت مصر وسولاړو. دا ټول مثالونه دي چې الحمدلله هغه ادارو باندې نور خلک فخر کوي. کله چې زموږ د بلدیاتو منسټر عنایت الله خان صاحب د بلدیاتو منسټرو عمران خان فخریه وي او دا خواهش و چې عنایت الله خان د زما سپاهي وګرځي، لیکن الحمدلله هغه عنایت الله خان د جماعت اسلامي سپاهي دی، هغه عنایت الله خان د جماعت اسلامي آواز دی او په جماعت اسلامي کې دننه د دې قوم او د ملت لپاره بدلون راوستی او ښېګړه یې کړې وه. اګرین پېښور اوس هم د ایم ایم اے په دور کې د بلدیاتو په دور کې د عنایت الله څېره په سر ده. نو جماعت اسلامي انشاءالله د قوم او د ملت لپاره یو بهترین آواز دی. زما ټول ته گزارش دی سره ملګرتیا وکړئ. جزاکم الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.